السلام علیکم. په دې سایت کې کوم پکچر وینئ هغه یو عظیم لیډر د ایران چې اوس په دې دنیا پاتې نه شو، شهید شو د ظالمانو د کافرانو د لاسه. نو مرګ خو برحق دی، یوه نه یوه ورځ به راځي. خو سټارټ به مونږ تاسو داسې واخلو وایي چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي، مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي، خپل خواته ژاړي چې پردي در پسې وژاړي. نو د دې شعر سره به مونږ تاسو سټارټ واخلو نن د دې خبرې نه چې مونږ تاسو ته دغه انسان کم میسج راکوي. آیت الله خامنه‌ای مونږ تاسو دا میسج راکوي چې که په دې دنیا باندې کم ژوند سره ایتای هغه به یوه نه یوه ورځې مري. هغه که 100 کاله تیر کړي، که 100 کاله تیر کړي، که یو کال تیر کړي، که مین سینکټ څومره ټایم تیر کړي، هغه به د یوه نه یوه ورځ د دې دنیا نه به رخصت کېږي، درېږي به. اوس زما ویډیو مقصد دغه دی، هغه خلک چې کوم د مرګ نه یېرېږي، د مرګ نه یېرېږي، هغې ته ډېر غټ میسج په دې کې پروت دی چې دغه یو عظیم لیډر و، عظیم انسان و چې د غټو د دنیا د سپر طاقت قوتونو مخامخ ډټ کر ولاړ و. نو مرګ خو شته دی، اوس دنیا پسې خفه ده چې دا یو عظیم لیډر و. ها کافران به په دې باندې خواشي منو کوي، خو ډېر کافران به په دې پوښتنې خفه وي. نو مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ تاسو د دې نه یو غټ سبق واخلو، په دې باندې مونږ تاسو عمل وکړو چې څنګه کافران مونږ ته نن په یو ځای شوي دي او هغه زمونږ خلاف سازش کوي او مونږ د غیرو دپاره خپل خلک وژنو، په هغې باندې بمونه راغورځوو، ټیک ده. او هغې په وجه سره څه کېږي، زمونږ په منځ کې چې کوم نفرت هغه پیلاو کېږي او دغه نفرت به غیرو ته فایده ورکوي، نو هغه به تباهۍ سبب جوړېږي. اوس د پاکستان او د پاکستان او افغانستان چې کوم جنگ روان دی، د هغې په حوالې سره زه ټولو پښتنو تاسو دغه وایم چې کومه ویډیو تاسو اپلوډ کوئ، کومه ویډیو تاسو شیر کوئ، مهرباني وکړئ په هغې کې داسې خبرې ما کوئ چې نفرت پیلاو کېږي. ګوره زه یوه خبره کوم، انی سیټ ته الله اکبر، هغه سیټ ته الله اکبر، دې سیټ ته پښتون، هغه سیټ ته پښتون. دا ځان ته بېله خبره ده چې انی پښتون د چا په خوله باندې لګیا دی، هغه پښتون د چا په خوله باندې لګیا دی. دا ځان ته بیل ټاپک کې پر دې پلیس نه کوم، خو خالي دې خبره ته غوږ ونیسه چې کله دوه ورېڼه په خپل منځ کې سره جنګ جګړه کوي، نو مونږ تاسو څه ورځو، نو هغې په منځ کې مونږ تاسو صلح کوو، ګوشت کوو. ولې داسې صلح کوو؟ مونږ وایو چې دا ورېڼه دي، دا به نقصان والا ورکړي، دا بیا ورځ سره خپل شي. مونږ نه غواړو چې د دې په منځ کې نفرت پیلاو شي چې اوس سره کلار شي، څه نقصان والا ورنه کړي. حالانکه دوه سره ورونه دي. نو پښتون که هغه سیټ ته پښتون دی زمونږ ورور دی، که دې سیټ ته پښتون دی هغې ورور دی. نو چې ورونه د خپل په منځ کې ورونه په منځ کې جنګ جګړې راتلی شي، ولې نه شي راتلی؟ د خپل ورونو په منځ کې جنګ جګړې راتلی شي. ځینې کسان داسې نفرت په دې منځ کې پیلاو کړي چې هغې خپل ورونو په منځ کې جنګ جګړې راشي. نو زه هغې دپاره ریکویسټ کوم ټول پښتانه باندې چې کله کسې هم تاسو داسې مه وایئ چې هغه چې کوم دي شهیدان شول، انې سیټ ته چې کوم دي هغه مردار شول، یا دې سیټ ته چې کوم دي شهیدان هغه سیټ ته مردار. نه نه نه، ټول پښتانه د بل دپاره لګیا دي. مونږ تاسو لږ دې خبرې ته سوچ وکړو چې جنګ د چا دی او مونږ تاسو په خپل منځ کې څنګه سره وران یو. او مونږ تاسو سپیشل چې کوم هسې تشې خلک چې کوم دي بس لګیا دي مړه، مونږ د خپل فوج سره ولاړ یو، مونږ به هغه وکړو، مونږ به دغه وکړو. دا زمونږ عمل ته راغلی وي. که ته د کرایې سپی ولې نه وې، کم از کم تاله پکار دی د دې نه نفرت زیاتېږي، هغه مسلمان دی، دغه مسلمان دی. چې دې منځ کې نفرت کوم زیاتېږي، د هغې نقصان چاته دی؟ ټول مسلمانانو ته د دې نه نقصان رسېږي. نو په دې ځای کې آیت الله خامنه‌ای په عزت باندې مارک ته غاړه ورکړه او شهادت کې قبول کو، او الله تعالی د شهادت قبول هم کړي. او انشاءالله تعالی به د شهادت قبلوي ورکړي. د ظالم مخامخ ولاړ او ډټ کر ولاړ و، او ګریټ انسان و. د دې نه مونږ تاسو ته میسج ته راځي، ګوره که افغانستان دی که پاکستان دی، اوس دې له پکار دي چې په خپل منځ کې روغه وکړي. د ورونو په منځ کې جنګ جګړې راځي، اختلافات راځي، دا اختلافات به مونږ تاسو ختم کو. او زه په دې ویډیو کې درته وایم چې ان قریب به اسرائیل او انډیا دا به په خپل منځ کې سره میلاو شي، د پاکستان خلاف به جنګ کوي. دا زه درته وایم د دې خلاف به جنګ چې دي، نو مونږ له پکار ده چې مونږ په خپل منځ کې روغه وکړو. یاره دا افغانستان ولدي قسم په خدای چې یاره دا جنګیالي خلک دي، دا د جنګ خلک دي، قسم دی دا به زمونږ کومک کوي، مدد به زمونږ کوي. مونږ ولې په خپله داسې لګیا یو چې مړه خو ته څه کوې؟
مونږ له پکار ده چې مونږ تاسو ټول شرایط ته شو د امریکا او د اسرائیل د انډیا خلاف برپور یو بل ته شاید یو بل شانه بچانه ودرېږو. مونږ تاسو د دې مزاحمت نه وکړو بلکې مونږ تاسو حرکت وکړو د دې خلاف ودرېږو او ایران ته ووایي چې مونږ تاسو سره ولاړ یو. ټول اسلامي ملکونه راشي او ته ګوره مړه اسلامي ملکونو ته ګوره په ځای د دې چې هغه د ایران سره ولاړ وه الټا امریکا له اډې ورکوي. او زه درته وایم دا ویډیو بالکل دې ویډیو به زه درته وایم چې د دې ملکونو چې کومې اډې امریکې ته ورکړي دي انجام به یې دومره سخت دومره بد انجام به یې په دنیا کې به داسې انجام د چا نه وي. وګه کله وخت باندې قریب دی ډېر لنډ دی 26-27 دا زما در سره ولیکئ چې ډېر بد حال به وي. د دې اسرائیل ګوټي د راته چې اوس اډې ورکوي دا امریکې له اډې نه ورکوي دا اسرائیل له اډې ورکوي. او مونږ له یاره پکار ده چې مونږ تاسو تاسې عمل وکړو تاسې خبرې په منځ کې اتفاق راولو اتحاد راولو د دې خلاف ودرېږو د دې خلاف جنګ وکړو. مرګ برحق یوه نه یوه ورځ به راځي. شهادت نه څوک په سټ پرېږي مړه شهادت ته خو غاړه ورکول پکار دي. نو پوینټ باندې وایم که چېرې ویډیو تاسو ته خوند درکړی در سره شیر یې خامخا دی چې ټول پښتانه ته د دې نه میسج ورسېږي مونږ تاسو په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق